السلام علیکم ملګرو. په سوشل میډیا د مفتی محمد ندیم سے متعلق د غم یو خبر چلیږي. څه مسله ده راشئ واورئ. د قاری اکرام الحق صاحب نه وضاحت یې وکړو او بیا ورپسې د مولانا شیخ محمد یوسف صاحب دا واقعه ضرور واورئ. د مفتی محمد ندیم محمودی سے رور کشر رور ډاکټر سلمان صاحب هغه وفات شوی دی پرون. هغه تم دعا وکړي بیګا د شپې وفات شو چې الله ورله جنت فردوس کې اعلی مقام ورکړي. سحر بل اوخه زمونږ ډېر ښه ملګری او ډېر قدر به کو چې مونږ په دې مرګره تیریدونو بهر به مونږ له روډ ته راوتو. هغه اوخه دغه د ترز وی هغه ملګری هغه نن اچانک وفات شو. هغه تم دعا وکړي چې الله نو چې کله انسان مري دیندار انسان نم سوزي او د بدکار انسان نم سوزي دغه وخت کې بیا انسان له پرشته راشي. نو چې کم نیک انسان دی او بد عمل نه دی والله یې خوشحاله کړی دی نو چې کله دله دا پرشتې راځي نو داسې ډاریک ورله نه راځي. که داسې ډاریک راښکاره شي دی ونه یریږي. نو دا پرشتې د ده نه ډېر لرې کښېني چې کوم ځای پورې د ده نظر لګي هغې ځای کې ورته دا پرشتې کښېني او دا شکلونه ده ته ښکاري. دی ورته نیغ نیغ ګوري او دا ده ته داسې ښکاري دی وایي جوړ دا ستوري دي. دی ورته نیغ نیغ ګوري چې دا شکلونه د چا دي. هغه پرشتې داسې لږې لږې رانږدې کېږي. دی ورته دی نیغ نیغ ګوري چې داسې لږې رانږدې شي درته چې دی وګوري دا خو نوراني وجهې دي دا خو نوراني چهرې دي دا خو ډېر ښایسته مخونه دي د دې نه خو رڼاګانې خیږي. او چې کله لږې نور هم رانږدې شي بد ده ته دغې وخت کې پته ولګېده چې یاره دا خو د الله مخلوق دی بس دا پرشتې دي. هغه پرشتې راشي دغې وخت کې هغه پرشتې ده ته رانږدې شي نو په هغې کې یو هغه پرشته وي چې ملک الموت چې د انسان نه په روح وتو باندې مقرر ده. لکه ما تاسو ته ویلو اسرائیل علیه السلام د انسانان نه روح وباسي خو دی یو نه دی ګورې د سره د دنیا ډلې دي یو پس یو لیږي بل پسې بل لیږي او که د ټولو نه په یو ځای څه وباسي نو چې دا دوه ګوتې ورته مخامخ کړي که نه د ټولې دنیا نه دله په یو ساعت کې څوک شي. الله دومره طاقت ورکړی. نو دې پرشتو کې بیا ملک الموت پکې هغه ملک الموت هم راشي په ښکلي شکل کې ورته هغه ودرېږي. دې د هغوی مخونو ته ګوري نو ډاډئ د هر انسان دپاره که دی مؤمن دی او که دی کافر دی هر انسان له الله په جنت کې هم ځای پیدا کړی دی او هر انسان له الله په جهنم کې هم ځای پیدا کړی دی. ولې که یو سړي له جهنم کې ځای و نو ده به وایي چې الله زما په جنت کې کور و نو زه به څه له تللی او دې پلانکي له د الله په جنت کې ځای پیدا کړی و په جهنم کې نو په خپله به جنت ته ته نو د هر انسان د پاره په جنت کې هم ځای شته او په جهنم کې هم ځای شته. نو چې دا پرشتې راشي د دوی نه خوشبویي دي شکلونه یې هم ښایسته او د سره په ډېره ښه لهجه باندې د انسان سره میلو شي. دغې وخت کې دی مؤمن ته چې په جهنم کې د کوم ځای دی هغه د جهنم هغه ځای ورته الله پاک را مخامخ کړي. د الله په هر څه باندې قدرت شته. پخوا به خلکو یاره دا څنګه دلته سره د موبایل در سره لاس کې دی او دا سعودي عرب او بیت الله مدینه منوره پرې درته ښکاري و که نه نو د الله قدرت خو ډېر زیات دی. نو هغه د جهنم هغه ځای ورته را مخامخ کي د جهنم هغه غرغنډې رب العالمین دې هم د هغې نه وساتي. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی چې کله دا دوزخ الله پاک پیدا که نو وی زر کاله په دې کې دا اور بل شو نو چې زر کاله پکې اور بل شو نو دا زیړ شده اوري بیا د هغې نه پس پکې زر کاله اور بل شو نو بیا سور شو بیا د هغې نه پس پکې زر کاله اور بل شو نو د هغې نه پس د جهنم دا اور تک تور شو وی اوس تورې لمبې دې تور تکه توره تیاره ده پکې. نو هغه جهنم ورته الله را مخامخ کي هغه پرشتې ورته وایي وی دې جهنم ته وګوره وی دا ستا ځای و تا خپل رب خوشحاله که الله دې خوشحاله که نو د دغې جهنم نه الله پاک وساتلی جنت ورته راښکاره کي. نو جنت ته چې دی وګوري د جنت باغونه د جنت هغه میوې د جنت هغه خوشحالي وایي موږ د نه روح قبض کوو او دغې جنت له توس روان
نو چې یو انسان ته پته ولګي چې یاره زه دې خوشحالۍ له روان یم د هغه به نورم تلوار زیاته شي چې زه به کله دې خوشحالۍ له ځم دغې وخت کې ډېر زیات خوشحاله شي یاره دغې خوشحالو له ځم نه هغه فرشته ورته کښېني قرآن حکیم کې الله پاک ذکر کړی دی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیة مرضیه ای هغې نفسه چې ته مطمئن وې مسلمان بنده د الله په ټولو کارونو باندې دی مطمئن دی که ده باندې کلی پریشانی او تکلیف راشي دی بیا مطمئنی روزه چاته روزه هغې پروردګار ته روزه چې هغه پروردګار به تا نه راضي او ته به د الله نه راضي د جنت خوشحالو ته روزه دغه خشته او خوشبویو ته روزه هغې رب ته روزه غیر غضبان چې هغه په تا باندې په غصه او په غضب در باندې نه دی نو چې کله دی روح ته دومره نرمې خبرې وکړی شي نو دی ډېر په اسانه د دې وجود نه روزي د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي مثال ورکوي لکه د اوبو ډک مشت او د هغې مشت نه چې یو څاڅکي وځي داسې ته په اسانه دا روح روزي یا یو انسان باندې زموږ علما مثال ورکوي یو انسان باندې میږي چک ولګوي نو د میږي د چک څه تکلیف دی داړو څه تکلیف دی نه داسې په اسانه دا روح د دې وجود نه روزي او بیا ورته وایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون قرآن کې الله ذکر کړی دی دغه انسان نه بچې پاتې شو د ده نه ښځه پاتې شوه د ده نه مال او دولت پاتې شو دی به هغې پسې غمجن بلکل نه او په مستقبل کې چې کوم سره روان دي هغې یره به په ده باندې ني نو چې کله دغه ملک الموت د ده نه دا روح قبض کړي نورې فرشتې ورسره راغلي هغه فرشتې ورسره د روح ملک الموت سره د سترګې د رب په برابر یې ورسره نه پرېږدي هغوی ته دا روح والي هغوی ځان سره د جنت نه کفنونه راوړي دي او په هغې باندې خوشبویي لګولې ده نو په هغې کفنونو کې د دې مؤمن بنده هغه روح ونغواړي هغه ته تو راتو کې هغه فرشتې روان کې اوس علیین ته به ځي د اوم اسمان د پاسه یو صدر دفتر د علیین ورته وایي هغلته د نیکانو د روحونو اندراج کیږي نو په دې فضا کې فرشتې خورې ورې دي نو د ده د روح نه خشته خوشبویي مزیداره رواني نو هغه فرشتې د یو بل نه تپوس کوي یاره د ځمکې نه خو ډېره زیاته خشته خوشبویي را روانه ده دا خوشبویي ده څه ده نو هغه فرشتې ورته وایي یو فرشته بلې ته وایي وایي دا پلانکې د پلانکي زوی دی د هغه د روح خوشبویي ده او د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وایي په هغه نوم باندې یادوي چې په کوم نوم باندې دنیا کې په ښه نوم باندې یادو لکه مثال به درله درکم اوس زمونږ د دارالعلوم دیوبند عالم انور شاه کشمیری رحمت الله علیه نو د هغه به خشته نوم والي علامه انور شاه کشمیری پیشوی محدث کلی نوم به ذکر کړي د هغه د روح خوشبویي ده هغه فرشتې ورته دعاګانې شروع کړي چې الله دې په تا باندې خپل رحمتونه راووروي تا رب راضي کړی او د نیک عمل زندګي دې تېره کړې وه د هغې د وجې نه نن ستا د هغې روح خشته خوشبویي په موږ باندې ولګېده د دغه روح روان شي چې کله اسمان ته ورسئ هغې وخت کې د اسمان د کولاوېدو پر اسمان کې دروازې دي اواز وشي چې کله د اسمان دروازه ورته کولو شي هلته فرشتې دي څوک دی دا د پلانکي روح دی ورته وایي مرحبا وي تا ته دې مرحبا وي ته خپل رب لرالې ته خوشحالو لرا روالې هغې رب لروانې چې په تا باندې غوسه نه دی دویم اسمان ته دریم ته څلورم پنځم د اووم اسمان د پاسه یو دفتر د علیین ورته وایي هلته د ده دا روح لاړ شي هلته د نیکانو ارواح دي هغه ارواح وله راشي لکه اوس د مفتي آباد کې کم نیکان خلک مړه شوی دی نو د دوی ریښونه هلته وي نو چې د دې ځای یو سړی مړ شي هغه خپل ارواح هغه پیژنګلو ټول ته تو راتو شي تپوسونه ترې شروع کړي یاره زما هغه زوی څنګه و زما هغه ورور مې څنګه و یاره هغه پلانکي څنګه و پلانکي څنګه و دی ورته وایي خو بلکل تپوسونه ترې کوي
بیا ته د یو کس په باره کې تپوس کې پلان کې څنګه و دی ورته یاره پلان کې خو زمانه مخکې مړ شوی دی ولې تاسو له نه دی راغلی څه هغه ارواح یو بل ته وګوري چې ستا نه مخکې مړ شوی دی او هغه دلته نه دی راغلی معلومیږي دا چې دغه بدبخته بیا سجین ته ترې الله دې د سجین نه وباسي وساتي نو دغه روحونه ورته وایي صبر وکړئ د دنیا د ستړې ستومانه راغې او تاسو ته تپوسونه شروع کړل لږ خو ورته صبر وکړئ که نه دا خو د مسلمان د روح د ایستو طریقه